قرآن یو کتاب دی زمونږ لپاره مقدس کتاب دی، د الله کلام دی. راوالو نو ښکلي کو شاکو نو ورته لاندې په ځمکه نه ږدو، اوچت ځای باندې ږدو، او د دې الفاظو قرات چې کوم دی یا زده کول دا موږ ځان باندې فرض ګڼو. نو هسې خبره کوم ناظره وګورئ تاسو خپل ټولو ستاسو بچی چې کوم دی که هغه امي دی او که نه پړه لیکه دی، بس ټول لکه څوک لږ اهتمام کوي څوک ډېر اهتمام کوي، خو بس د قرآن بس الفاظ دي هغه ناظره چې وشي بیا ختم وشي او هر څه چې تاسو کوئ هغې نه پس ماشوم بس د خو قرآن ویلی دی، قرآن یې ختم کړی دی، دا تاسو فخریه وایې قرآن یې ختم کو نو دا لکه ګوره ځان ته هم کتل غواړي که نه، بس قرآن تلاوت ناظره یا چې حفظ وکړي. نن سبا خو دغه چې بی ماشومان دي یو ډېر لوی سعادت ګڼو. دا کم سعادت دی چې هغه چې څه وایي هغه کوي نه او نه په هغې پوهېږي او تا ته حافظ جوړ کو، دا کم یو سعادت دی. دوایانو نومونه لکه یو بیمار د دوایانو نوم زده کي او بس زما دا دوايي ده او خوري یې نه، نو څه فایده به ورته وکړي؟ هسې خبره ده. قرآن خو لکه شفا ده یو دوايي ده. خو بهرحال زه دا وایم د خپل موضوع ته راځم. قرآن چا دپاره هدایت دی؟ زمونږ دپاره خو نه دی، کم از کم نن مسلمان دپاره هدایت نشته په دې کې. هر سړی دی ځان ته وګوري خپل ځان وګوري، موږ دپاره به دې کې څه نشته. هدایت دپاره څه هدایت موږ ګډو نه هدایت دې څه شی نو موږ دپاره کم از کم لکه لومبۍ خبره دا ځان دغه کول غواړي په دې خپل احتساب چې موږ دپاره دې کې څه نشته او نه هدایت موږ دپاره اسم نشته دې کې حقیقت کې. صرف ما چې کوم تاسو ته ووایې ناظره شوه یا زوت شو، زوت یې که نه څه پې لوی لوی پروګرامونه کېږي د حفظ قرآن او دا لوی لوی او دا علما راځي او تقریرونه کوي او بس دا چل دی او بیا خوشخبري هم ورکوي چې بھئی دونه کسان بس جهنم نه به ازادېږي. هېڅ هم نشته ګورې، هېڅ هم نشته، نه به دې ځي نه ټول به جهنم خشاک دی. دا زه نه یم قرآن دی.